السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. رواه أحمد. زما د اسلام عزتمندو مسلمانانو ورونو خویندو، څنګه چې په مخکینی درس کې تاسو دا خبره زده کړه چې د ذی الحجې د میاشت د لومړنۍ عشرې د ورځو شپو ډېر فضیلت او اهمیت دی، نو د دې وجې نه موږ او تاسو له د دغې ذی الحجې د لومړنۍ د عشرې د دې موقع نه هغه فایده اخیستل پکار دي، او الله رب العالمین چې موږ له کوم دا اخیسته موقع راکړې ده د عشرې د ذی الحجې ده، نو دا موږ له غنیمت هغه ګڼل پکار دي او د دې نه فایده اخیستل پکار دي، ځکه چې داسې موقع، داسې سهنیري موقع او داسې خسته خسته فرصتونه دا انسان ته په زندګۍ کې بار بار نه میلاویږي، نو د دې وجې نه موږ او تاسو له دغه موقع د ذی الحجې د عشرې د لومړنۍ ذی الحجې ده دا د الله انعام او د الله غنیمت هغه ګڼل پکار دي، او په دې کې د الله رب العالمین په بندګۍ باندې ډیر کوشش پکار دی، د رب العالمین د رضا کولو ډیر کوشش پکار دی چې یو مؤمن مسلمان هغه اعمال اختیار کړي چې کوم باندې رب العالمین رضا ملاویږي، د جهنم د اور نه نجات ملاویږي او د الله رب العالمین د جنتونو انسان مستحق او حقدار جوړیږي. د دې وجه نه سلف صالحین هغه به د عشرې د ذی الحجې ډیر اهمیت او ډیر اهتمام به کوي په عباداتو سره، لکه څنګه چې یو مشهور عالم امام ابو عثمان النهدي رحمه الله هغه فرمای: وكان السلف الصالح يعظمون 13 غاية القدر، آخر العشر من رمضان وأول 10 ذي الحجة و10 المحرم الحرام. ابو عثمان نهدي رحمه الله هغه فرمای چې سلف صالحین، صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین او د دین مشران سلف صالحین هغه به د کال د 3 عشرو ډیر زیات هغه تعظیم او عظمت په لرو، غایت القدر، انتها قدر د هغه تعظیم به کو، د هغه به ډیر اهتمام د هغه کې د عبادتو او د نیکو اعمالو د کول ډیر هغه به اهتمام کو، شوق په لرو. لومړنۍ عشره آخر العشر من رمضان، د رمضان مبارک د میاشت د اخرنۍ عشرې به سلف صالحین د الله پیغمبر، صحابه کرامو، تابعینو ډیر زیات هغه به قدر کو، او دا به ډیر عظمت هغه به په زړونو کې پروتو، او نیکو اعمالو په کولو کې، عمل صالح په کولو کې به ډیر شوق او ډیر رغبت او دلچسپي لرله. دویم 10 ذی الحجه، دویمه عشره په کال کې هغه د ذی الحجې د میاشت د لومړنۍ عشرې به سلف صالحینو ډیر اهمیت، ډیر قدر او عظمت هغه به په زړونو کې پروتو، او نیک عمل کې به ډیر کوشش کو. او دریم 10 المحرم الحرام، د محرم الحرام د لومړنۍ عشرې به سلف صالحین هغه ډیر زیات قدر او اهمیت او ډیر اهتمام د نیک عمل په هغه کې کو، نو د ذی الحجې د لومړنۍ عشرې د سلف صالحین په نيز یو ډیر اهمیت او قدر او ډیر منزلت او عظمت د هغه په نيز باندې. د دې وجه زما عزتمنو مسلمانانو، موږ او تاسو هم د ذی الحجې د لومړنۍ عشرې هغه اهمیت او قدر عظمت هغه په خپل زړونو کې هغه جوړول پکار دی، او د هغه اهمیت پیژندل پکار دی، او هغه کې په نیک عمل صالح په کولو کې د یو بل نه سبقت او د یو بل نه مخکېواله هغه کول پکار دی. زما عزتمنو مسلمانانو، د ذی الحجې د لومړنۍ عشره کې بعضې داسې نیک اعمال، عمل صالحونه، د عمل صالحنا یو نیک عمل، ځکه چې حدیث کې د الله رسول علیه الصلاة والسلام فرمای: ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله، چې ندی داسې ورځې چې هغه کې نیک عمل صالح الله ته ډیر محبوبي، او ما من ایام العمل
ما من عمل ازكى عند الله ولا اعظم اجرا. نه دی یو عمل چې د الله په نسبت باندې عمل صالح چې ډیر پاکي او ډیر عظمت والی. او بل حدیث کې چې افضل ایام الدنيا ایام العشر، یعنی العشر ذی الحجه. دا دغه ورځو هغه عمل الله رب العالمین په نسبت ډیر افضل، ډیر محبوب ترین، ډیر پاک او ډیر اوچت عمل د الله رب العالمین په نسبت دی. نو د دې عشرې د ذی الحجې کې بعضی مستحب اعمال چې هغه هر مؤمن مسلمان لا د هغې باندې د هغې د اختیارولو د عمل کولو اهتمام او د هغې د کولو کوشش پکار دی. نو لومبی عمل هغه حج او عمره ادا کول دی. د ذی الحجې په دې لومبنۍ عشره کې یو لوی نیک عمل صالح نه یو لوی عمل چې الله رب العالمین ته ډیر محبوب دی او رب العالمین ته په نسبت ډیر پاک او ډیر د فضیلت والا عمل دی، هغه د حج او د عمرې هغه عبادت هغه ادا کول دی. صحیح مسلم کې حدیث دی، صحیح بخاری حدیث دی. د الله رسول علیه الصلاة والسلام فرمای العمرة الى العمره کفاره لما بینهما. یو عمره تر بلې عمرې پورې د ګناهونو د کفارې سبب او الله رب العالمین ذریعہ جوړی. الله رب العالمین د دې په ذریعہ د یو مؤمن مسلمان هغه ګناهونه هغه خطاګانې لغزشات الله رب العالمین هغه د یو عمرې ته بلې عمرې الله رب العالمین د هغې کفارې سبب جوړی. او بیا د الله رسول فرمای والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. د حج مبرور د قبول شوی الحج المقبول هغه حج چې هغه الله رب العالمین قبول کړي. او د حج مبرور او د حج مقبول لپاره شرایط دادي چې هغه د ایمان په حالت د احتساب په بنیاد باندې د حلال مال باندې او هغې په هغه حج کې لم يرفث ولم يفسق، نه پکې د بېهوده د خواهش د شهواتو خبرې وشي، نه د رب العالمین نافرمانی فسق او فجور په هغې کې شي، او نه پکې فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج چې هغې کې لغو او رفث نه وي، په هغې کې فسق او فجور نه وي، په هغې کې جنګ جګړه نه وي. په داسې حالت کې یو مؤمن مسلمان د سنت مطابق هغه حج ادا کو، دا حج مبرور دی، حج مقبول دی. د الله رسول فرمایي لیس له جزاء الا الجنه. د حج مبرور بدلا اجر او ثواب د رب العالمین په نسبت باندې صرف او صرف هغه جنت دی. رب العالمین د جنت نه په کم باندې هغه نه راضي کیږي. او بل حدیث کې د الله رسول فرمایي من حج لله من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. کم یو مؤمن مسلمان چې د بیت الله حج وکړو او هغه په هغې کې د شهواتو د لغو او د رفث خبرې ونه کړې، عمل ونه کړو، او د الله رب العالمین نافرمانی فسق او فجور یې ونه کړو، هغه د حج نه چې واپس کیږي داسې واپس کیږي لکه نن ورځ چې د مور نه پیدا شوي ګناهونه هغه الله رب العالمین د هغه نه ریجړي، والله رب العالمین د ګناهونو هغه ته مغفرت کړي. نو د ذی الحجې په دې عشره کې لومبنی یو مستحب او غوره افضل عمل هغه د حج او د عمرې دا عمل دی چې هر مؤمن مسلمان له دې عمل د ادا کولو او د هغې د ادا کولو کوشش پکار دی، اهتمام پکار دی. رب العالمین د هر مؤمن مسلمان له د حج د بیت الله او د عمرې د ادا کولو الله توفیق نصیب کړي، الله د اسباب او وسایل هغه مهیا کړي، الله رب العالمین د ذات راه بندوبست وکړي. دویم نیک عمل هغه د ذی الحجې په دې لومبنۍ عشره کې هغه نفلي روژه دي. نفلی روجی نیسلی روجا دا د رب العالمین په نسبت باندې محبوب ترین پسندیده عمل دی، د رب العالمین په نسبت باندې ډیر زیات هغه د فضیلت والا عمل دی، او د رب العالمین په نسبت په محبوب اعمالو کې هغه یو نیک یو لوی عمل هغه نفلی روجه نیسلی. حدیث کې راځي صحیح مسلم کې، صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث دی. ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت کوي، فرمایي چې د الله رسول علیه الصلاة والسلام فرمایل من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. کم یو مؤمن مسلمان چې د ایمان او د احتساب په بنیاد باندې د الله رب العالمین په لار کې یو نفلي روژه ونیسله، رب العالمین د یوې نفلي روژې په بدله د د جسم او د مخ د جهنم د اور نه او یا کاله الله رب العالمین هغه لرې کړي، د جهنم د اور ترمنځ الله رب العالمین او یا کاله مسافات دوری الله رب العالمین پیدا کی، یعنی الله رب العالمین جهنم د اور نه هغه په دې باندې خلاصي. او د الله رسول فرمایي والصوم جنه، دا روجا دا ډال د جهنم د اور نه د شهواتونه د الله رب العالمین د نافرمانونه دا الله رب العالمین ډال جوړ کړی دی. او الله رب العالمین فرمایي كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به.
د ابن آدم هر عمل هغه د ځان د پاره دی الله بدله به ورته میلاو شي و الا الصوم فانه لي وانا اجزي به دا روجا دا صرف د زما د پاره نسری دا او د دې روجي رب العالمین بدله الله زو په خپل باندې ورکم او چې الله رب العالمین په خپل بدلی ورکي نو هغه به څومره ناشنا بدلی څومره ډیر اجرونه او ثوابونه وي الله رب العالمین د هغه مقدار هغه نه دی بیان کړی. عزتمنو مسلمانانو د ذل حجې په دې لومړنۍ عشره کې نفلی روجي نیسل هغه ډیر محبوب عمل الله رب العالمین په نسبت ځکه چې د عمل صالح د جنس نه یو عمل او عبادت هغه روجه ده روجي نیسل لپاره کې او بیا خاص کر د ذل حجې په دې لومړنۍ عشره کې د لومړنۍ 9 ورځو د عرفه یوم العرفه سره د یکم ذل حجې نه تر صوم عرفه پورې د 9 روجي دا نیسل مستحب عمل دی. حدیث کې راځي په سنن ابي داود کې او دا غرنګ مسند امام احمد کې حدیث ده. ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها فرمایي چې کاسم یصوم 9 ذل حجه د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعد د ذل حجې د لومړنۍ عشرې د 9 ورځو هغه روجي نیسلې. او یو خبره یاد ساتئ د ذل حجې په لومړنۍ عشره په دې 9 ورځو کې یو ورځ د هغه د یوم عرفه 9 ذل حجه یعنی 9 ذل حجې چې کومه هغه ورځ ده نو د هغه بیا یو خاص فضیلت داغه د روزي راغی چې ته یوم عرفه د یوم عرفه صوم یوم عرفه داغه الله رسول علیه الصلاۃ والسلام خصوصي اهمیت او فضیلت هغه بیان کړی دی. حدیث کې راځي صحیح مسلم کې حدیث ته ابو قتاده رضی الله عنه روایت کوي فرمای چې د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام نه د صوم یوم عرفه د عرفه درس د روزي متعلق تاسو شو نو د الله رسول چې صوم یوم عرفه احتسب علی الله ان يكفر السنه التي قبله والتي بعده رواه مسلم. د صوم عرفه د ورځې متعلق رسول الله فرمایي چې احتسب على الله زما د الله نه امید ده چې ان يكفر السنه التي قبله والتي بعده چې د یو کال تیر شوی او د یو کال راتلونکي مؤمن مسلمان ته دغه ګناهونو الله رب العالمین هغه معاف کړي او د ګناهونو د کفاره الله سبب او ذریعہ جوړ کړي. نو د عرفه د ورځې روزه هغه بیا ډیر اهمیت لري. خو یو خبره مسله هغه یاد ساتئ چې د حجاج کرام د پاره د عرفه د ورځې روزه نیسل دا جایز دی خو افضل او اولا او بهتر دا ده چې هغه چې کوم دی هغه افطار وکړي د عرفه د ورځې روزه نیسي او که یو حاجی هغه روزه نیسل غواړي نو هغه نیسل شي دا جایز دی. خو د یوم عرفه د ورځې روزه دا د عام مسلمانانو د پاره ډیر اهمیت لري چې الله رب العالمین د دې په ذریعہ یو مؤمن مسلمان ته د یو کال تیر شوی او د یو کال راتلونکي د 2 کالو الله رب العالمین ګناهونه هغه په دې باندې معاف کړي. د عشرې د ذل حجې په مستحب او په افضل اعمالو کې یو عمل صالح د جنس نه یو عمل هغه منځ دی الصلاه. نو فرض منځونه هغه هم د نیک عمل د عمل صالح د جنس نه دی نو هغه منځ اهمیت هغه کې هغه د اهتمام کول د فرایض او د نوافل او سنت مؤکده او د نوافل د هغه اهتمام هغه انسان په دیو کې د فرض سره د صلات فرایض سره د سنت مؤکده سنت قبلیه او بعدیه د هر فرض مخکینی او رستنو د هغه سنت مؤکده اهتمام وکي. دا رنګ د صلات وتر اهتمام وکي د صلات الضحى صلات الاشراق صلات الاوابین دا غي اهتمام وکي د قیام الليل د تهجد هغه اهتمام وکي ځکه د عمل صالح د جنس نه هغه منظم دی. نو دا په عام ورځو په مناسبت باندې په مقابله باندې په عشره د ذل حجه کې منز او هغه فرایض سره نوافل ډیر اهمیت او ډیر اجر او ثواب هغه فضیلت هغه لري. دا رنګ د ذل حجې د لومړنۍ عشره کې په مستحب اعمالو کې او عمل صالح د جنس نه یو عمل هغه د الله رب العالمین ذکر د قران مجید تلاوت هغه په دې کې په کثرت سره هغه ادا کول. حدیث کې راځي مسند امام احمد کې امام احمد ابن حنبل رحمه الله د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت نقل کړی چې د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما من ایام اعظم عند الله ندی سرازی چې د الله رب العالمین په نس ډیر د عظمت والی ولا احب الیه العمل فیهن او نه پاغي کې عمل صالح نیک عمل الله ته ډیر محبوبي من هذه الايام العشر د دې ذل حجې د لومړنۍ عشرینا یعنی په دې عشره کې نیک عمل الله په نس ډیر د عظمت والا ډیر د اجر او ثواب والا ډیر محبوب عمل له نو فاكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. تاسو د ذل حجې په دې لومړنۍ عشره په ورځو شپو کې په کثرت سره د رب العالمین تحلیل هغه بیان کی چې لا اله الا الله
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكسرت رب العالمين تهليلات رب العالمين واحد لا شريك اله ده، والتحميد الله رب العالمين حمدنا ثناء اغه دې کې پکسر بیان کوي چې الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، الحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. فكسرت سرد رب العالمين تحميد تكبير دا الله رب العالمين صفت دا الله رب العالمين حمد وثناء هغه بیان شي، والتکبیر دا رب العالمین تکبیر دا غلوی بیان کوي چې الله اکبر کبیره، الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. فکسر سره د ذوالحجې په دې لومبنۍ عشره کې تهلیلات تحمیدات تکبیرات تسبیحات هغه رب العالمین هغه بیان شي او هغه ادا کړي شي. دغه رنګې د قرآن مجید تلاوت د الله رب العالمین د ذکر نه یو لوی ذکر هغه د رب العالمین د کتاب د رب العالمین د کلام تلاوت ته. نو د قرآن مجید د تلاوت هغه په دې کې ډېر زیات اهتمام وشي او د هغې پابندي وشي. په کثرت سره د رب العالمین د کتاب تلاوتونه هغه وشي، په هغې کې تدبر او غور او فکر وشي، د هغې د ترجمه او په معنا او په مفهوم باندې ځان پوه شي. نو دا هم د عمل صالح د جنس نه یو عمل دی. دغه شان د عمل صالح د جنس نه یو بل عمل هغه صدقات خیرات او زکات ادا کول دي. د ذوالحجې په لومړنۍ عشره کې د نیکو اعمالو نه یو بل عمل هغه په کثرت سره صدقات، نفلي صدقات، فرضي صدقات، خیر خیرات هغه کول ډېر اهمیت، ډېر فضیلت او ډېر عظمت او ډېر محبوب عمل دی رب العالمین په نسبت دی. الله رب العالمین قرآن مجید سوره بقره کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله وی اے اهل ایمانو انفقوا مما رزقناكم، خرج کئ د هغه شیزونه چې کوم مار تاسو درکړي، بعضې الله وی د هغې نه خرج کئ. من قبل ان یأتي یوم، مخکې د دې نه چې دا هغه ورځ راشي د قیامت چې لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة، چې نه پکې انسان خرید او فروخت کولی شي، نه په هلته کې دوستۍ او یارۍ به پکار شي، ولا شفاعة، نه به شفاعتونه او سفارشونه پکارېږي. هیڅ انسان ته به د خپل عمل نه علاوه بل هیڅ یو شیز پیدا ورنه کي. نو والکافرون هم الظالمون، د الله د حکم نه انکار کوونکي، د الله د نعمتونو ناشکري کوونکي، د رب العالمین توحید نه انکار کوونکي، د رب العالمین د الوهیت او ربوبیت د هغې نه انکار کوونکي کافران خلق الله وی هم الظالمون، همدغه ظالمان دي. حدیث کې راځي، صحیح مسلم کې حدیث دی، د الله رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي ما نقصت صدقة من مال، صدقه خیر خیرات د چا مال هغه نه کموي. او د الله رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي حدیث قدسی دی چې ما من یوم یصبح العباد فيه الا ملکان ینزلان، داسې یو ورځ نشته چې هغې کې خلک سهار کې مګر د اسمان نه دوه ملایک راکوزېږي، یو دعا کوي اللهم اعط منفقا خلفا، ای الله خرج کوونکي ته د هغې غوره بدلي ورکړي، او دویمه بددعا کوي اللهم اعط ممسکا تلفا، ای الله څوک چې ستا په نوم باندې خیر خیرات نه کوي، د فقراو مساکینو محتاجو خلکو هغه حق نه ورکوي، زکات نه ادا کوي، یا الله مال تباه کوي. او رب العالمین فرمایي وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، ته چې د الله په نوم باندې څه هم خرج کوي الله د هغې بدلي په دنیا او آخرت کې درکوي. د الله رسول علیه الصلاة والسلام خپل صحابي بلال ته فرمایي یا بلال انفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا، بلال د الله په نوم خرج کوه او د رب العالمین د عرش د مالک نه د کمای یاره مه کوه چې هغه به مال کم کړي. نو دا عشره د ذوالحجه کې صدقات، خیر خیرات او انفاق فی سبیل الله او دغه رنګ زکات ورکول دا ډیر محبوب عمل دی، ډیر پاک عمل دی، ډیر د عظمت والا او د فضیلت والا عمل دی. نو د عشره د ذوالحجه کې هغه خپل زکاتونه ادا کوي، نفلي صدقات او خیرات کوي، د رب العالمین په لاره باندې انفاق فی سبیل الله کوي. دغه رنګ د نیک عمل نه یو بل عمل د ذوالحجې په دې لومړنۍ عشره کې هغه قرباني کول دی، ضحیه هغه د الله په نوم باندې قربانول دي. د الله رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کم انسان نه چې الله رب العالمین وس طاقت ورکړي، او وس طاقت دې ته نه وایي چې د هغه دومره مال چې زکات نصاب ته رسي یا پې زکات فرض کېږي، نه څه ناڅه الله ورکړي دي هغه وسعت فراخي موني، خو فلم یضحي بیا هم قرباني نه کوي. نو فلا یقربن مصلانا، زمونږ عیدګاه ته زمونږ مصلا ته دې هغه انسان نه راځي. نو د عشره په ذوالحجه کې یو مستحب او یو نیک عمل هغه څه شیز دی،
هغه قرباني کول دي. نو زما عزتمندو مسلمانانو مونږ او تاسو ټول د دې 10 د ذی الحجې د دې لومبنۍ عشرې دا ورځې شپې هغه په نیک عمل باندې، په عمل صالح باندې، د الله په عبادت او په بندګۍ باندې، په طاعاتو باندې هغه ډکول پکار دي او په هغې کې ځان هغه مصروفه کول پکار دي. د دې عشرې په نیک عمل د هغې اهتمام، د رب العالمین د بندګۍ او د عبادت اهتمام کول پکار دي. رب العالمین نو دعا او سوال دی چې الله رب العالمین مونږ ته د حق ویلو په هغې باندې د پوهې او د قرآن او د حدیث د سلف صالحین د فهم مطابق الله مونږ ته د دعوت کولو او د عمل کولو الله رب العالمین مونږ ته توفیق را نصیب کړي. وما علی الا البلاغ المبین وجزاکم الله خیرا.